د بېنظیرې د روپو نوې قسط د کل نه شروع کیږي. د دې په باره کې زیاتره کسان تپوس کوي، خو دا تپوس نه کوي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو اول نمبر خو یو غلطي ده چې هغه زیاتره کسان کوي او هغو ته هغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شي. قسط شروع شي خو دې ته دغه روپۍ چې دی دا میلاو نه شي. او هر کله چې نوی قسط شروع کېږي نو د هغې نه مخکې موږ دا ویډیو چې دا لازم کوو چې دا یو کار تاسو له لازم کول پکار دي. نو دا ویډیو چې دا معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي، داسې نه چې سبا ورځې هغو ته بیا دا مشکل چې دی دا جوړه شي. او تاسو هم خپله هر سره چې دي دا چک کوئ چې ستاسو کاغذونه برابري هر سره برابري نو تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي. د دې نه مخکې موږ تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې ځینې شیزونه ویلي دي که هغه تاسو کړي نو تاسو ته به دې ځل له دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. یو کار داسې دی که تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې او ستاسو روپۍ راغلي او ستاسو شناختي کارت چې دی هغه ختم وي، وخت پکې ختم وي، نو بیا هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو تاسو اول نمبر خپل شناختي کارت وګورئ او شناختي کارت ویسئ او هغه نوی کوئ. که شناختي کارت ونه نوی کړی نو تاسو ته به هم دا روپۍ نه میلاویږي. بل لا چې ارجنټ داخله تاسو د هغه لپاره وکئ دغه شان د پاسپورټ لپاره نو بیا هم تاسو ته د هغې نه ګوره مسله راځي چې دوباره تاسو اندراج کوئ نو ستاسو روپۍ د هغې د لاسه هم بندېدی شي. ځکه هغه وایي دا کس چې دی د مالي حیثیت برابر دی ځکه داسې د ارجنټ د هر شي لپاره چې دی داخله کوي نو هغه ګوره دغه ریکارډ چې دی دا هم ستاسو ګوري. خو ځینې کسان بار بار دا تپوس کوي چې نوی قسط به د کل نه شروع کیږي. نو د نوي قسط ورځې چې دي هغه پوره شوي دي، د اګست اخره ده او د سپتمبر اولنۍ هفته چې ده دا د هغو ټایم دی چې په دې کې به دا شروع کېږي. کېدای شي دا ویډیو تاسو ګورئ او قسط چې دی دا شروع شي او یا پسې ډایرکټ چې دا موږ بله ویډیو اپلوډ کړو چې قسط چې دی دا شروع شي. نو تاسو اول نمبر دا کول پکار دي چې تاسو خپل شناختي کارت وګورئ. که ستاسو شناختي کارت ایکسپایر شوی بیا به ګوره دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي او ستاسو روپۍ به تاسو ته لیټ میلاویږي. نو دا کار د هغې نه مخکې چې دی دا لازم وکړئ.